تموج كموج البحر. جي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. غټ غټ فتنه چې داسې چپی وي لکه سمندر چې چپی وي. نو د سمندر د چپو نه خلاصې د ګران دي کشتیم په کې غر کیږي کله کله. شیخ سعدی وی چګل بسیار شوت پیلان بلغزن چې خټه زیات شي بیا په کې اتیانم خوېږي. نو داسې فتنه په کې راشي چې هغه فتنو کې بیا ډېر لوی خلک هم په کې لاوشي. نو دا مو آیا چې دا فتنه ده په دې کې فلان کې سره دا راځي چې کومه د لکه موږ اوسه پورې خبرې په کې وکړې کړه ته یادي. نو بعضې فتنې داسي چې تداعو الحلیم حیران چې خيار سره په کوم حیران شي چې اوس به دې کې سکی نو خلکو نه پکې لار روکشي. نو دا فتنه تموج کموج البحر د سمندر د چپو په شانتي بچپی وي. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب قال كانوا يستحبون. دی وی خلف بن حوشب وی چې کانو دا سلف مشران چې یستحبون دا به خو خوله ان يتمثلوا بهذه الابيات چې په دې ابيات باندې به خلکو ته مثالونه پیش کول. دا ابيات به خلکو ته په مثال کې پیش کول. الشعر دیوان العرب. عرب چې کوم دینو هغه په هر معاملې کې د شعر نه استدلال کوي او په لغت کې د شعر نه استدلال دا د فقها د لغت د ماهرینو دا عادت ده. بلکې تقریبا چې په کم لغت کې شعر نه نو بس هغه لغت باندې اعتماد نشي کېده. ځکه چې د عربو خو یو شعر سره ډیر زیات مناسبت نو په هر لفظ په عربي شعر وي او چې چا به دا لغت د فلان کې جبه دی او کنه ده نو بل به تاسو کوي چې زه ته وی چې دینو زت ثبوت راوړه دلیل راوړه. ناغه به ته یو شاعر شعر پیش کونو بیا به ونه چې اوله کدا خبره صحیح ده او چې د شاعر شعر به ول په دلیل کې نو پیش کړي نو بیا به وتا خبره شک من اخکاری ده. دا مې د دې لپاره وی چې بیا د ما درسونه اوري کنه د قران درسونه د تفسیر نو په سوالات لفظ کې بیا ما یو خبره کړې ده نو باغې باندې به پويږي چې سوالات چې کوم دي دا د سنه ماخوذ ده. الته بیا ډېر تحقیقات دی هغه بیا واوري. نو دی به دی ابیات باندې بیا استدلال کو. عند الفتن د فتنو په زمانہ کې دا شیرونه د چا دي نو عام خلک وایي چې دا شیرونه دا ماته ماش راوړل بچی راو دا شیرونه د چا دي نو عام طور خلک وایي چې دا د امرؤ القیس شیرونه دي. امرؤ القیس د جاهلیت د زمانه شاعر دی او چا ویل چې نه دا د عمرو ابن معدی کرب شیرونه دي. د ادب عربي یو بنیادی کتاب دی د ابو العباس یزید المبرد په شی په مبرد باندې مشهور دی. دا یو کتاب دی الکامل. نو په الکامل کې د دې شعرونو نسبت عمرو ابن معدی کرب ته کړي. بهرحال یا د امرؤ القیس شعرونه دي او یا د عمرو ابن معدی کرب شعرونه دي. خو دې شعرونو کې مطلب څه دی نو دا شعرونه خو خطرناک منتقم دي. خو بهرحال په کتاب کې راغلي دي نو تشریح به کوو. د شیرونو کې دا مطلب دا دی چې دا جنگ چې کوم دی کنه د عرب خو جنگیالي قوم جنگجو چې ورته وي جنگجو یعنی جنگ به کته په جنگ پسې بغرزیده جو طلب ته وي. خبره باندې پوه نشوي. جویا د جویا نه جوړ دی جویا. نو جنگجو په جنگ پسې بغرزیده لکه پلان کې لکه په دې در کې یو مشهور متل دی پلان کې سړی په بوټو کې بلا ګوري. مطلب دا دی چې په بلا پسې ګرځي. نو د عرب هم داسې جنگجو خلکو په جنگ پسې به کړه ګرځوله او جنگ د هغوی یو قسم له معیشت مو که په دې خبره ځان پوهیږي که نه چې د عربو د جنگ صورتحال څه و او اسلام څه وایي نو الجهاد فی الاسلام د مولانا مودودي وګوره نو بیا په سم په زور زیر پوه شي. او چې چا الجهاد فی الاسلام نه دی کتلی نو هغه نه په عربي پوهیږي په د جنگ په د جهاد په مطلب پوهیږي او نه د عربو په جنگ په خوی پوهیږي. او چې دا وګورې نو تا ته به پته ولګي چې مولانا مودودي په عربۍ څومره پوهیږي. چې دا اوسني چې ځان ته شیخان وي او شیخ الادب او شیخ العرب وي ځان ته وایي که نه دا به راته د مولانا مودودي طالبان هم ښکاره نه شي. دا د هغه چڼې هم نه دي
پوه شو په خبره داسې به تاته پته ولګي چې مولانا په عربی څنګه ماهر. نو دا عرب د دې جنگ نو د جنگ تشبیه ورکړي د خزي سره. ظاهره خبره ده چې دا محبوب چې کوم دی او خزي دا دارچا په ذهن کې دا تصور پروتي په خوا خلکو په عربي عرب کې موي کنه چې ازمار قبل الذکر چې یو شی مخ کې ذکر شوی نه دی نو هغه ته ضمیر نه راځي کیږي. لکه زوس په دې ځای کې نه موضوع هم ته چې هغه داسې سړی دی تاسو به چې هغه څه مطلب هغه څوک مدام مخکې به نوم عالم چې عبد الله عبدالرحمن زید بکر خالد والد شاهو باهون بیا به هم چې هغه. لیکن په عربی ژبه کې وسوس زونه ته ازمار قبل ذکر جائز دی و یو څه ته جائز دی یو لفظ د الله تعالی ته راځي ځکه الله تعالی خدای ارچا په ذهن کې دی. دویم جنگ ته راځي دی ځکه جنگ خدای عربو کمال دی جنگ خدای عرب معیشت دی یو قسم لا عرب خو ژوند په دی روانو په جنگ او بل باندې لوټ مارې به کولې لوټ او داغه په وجه باندې به بس غلامان به خرڅول او زمکه به قبضه کول او مالونه به قبضه کول او دا دوی طریقه و. او بل داسې محبوب ته چې د چا د عشق او د معشوقو خبري نو هغه ته ضمیر بغیر د دینه هغه داسې دا او هغه داسې دی. نو کله د مذکر ضمیر راځي کوي کله د مؤنث ضمیر راځي کوي. دا د مذکر ضمیر چې راځي کوي نو د صوفیا د هغه تعبیر په شیخ سره کوي. دا خلکو دا ځکه زه ډیرو خبرو کې خبره ځکه کوم چې یو اعتراض زما په ذهن کې چې اعتراض کړي خو تاسو دا اعتراض پته نه نو چې دا څه خبره کوي. نو دا د خلکو په یو اعتراض کړی چې په دې مدارسو کې چې دا د اشعار راشي نو پای کې د مذکر لفظي کې حال کې پکار دا و چې مؤنث به د مذکر د پاره په مؤنث کې د سړی د پاره په خزه کې یو قسم لا کشش ده نو پکار د چې هغه د مؤنث ضمیر وته راځي کې د مذکر د ضمیر وې د دې څه مطلب ده د سړی د پاره مذکر څنګه نر ورله څنګه محبوب جوړیږي دا خو خبره نه ده دا خو خبره سړی لري غونډي او خراب طرف ته ځي. نو هغه په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې د ادبي عربي چې کوم ده نو په دې کې دا نقصان دی چې دلته د محبوب ذکر په صيغه د مذکر کیږي او دا خبره خو نه ده د مؤنث په شریعه باندې کوو دا ټیک ده. نو دا غي تعبیر خلکو دا کړی دی چې دا په طریقې په تعویل د محبوب هم کې دي شي محبوب مذکر هم کې دي شي او مؤنث هم کې دي شي. او چا وی چې نه د دې نه مراد استاد او شیخ دی یعنی د طالب علم او یا او کس د خپل شیخ د خپل استاد سره ډیره زیاته مینه کوي. د صوفیا خو د خپل شیخ سره ډیره زیاته مینه کوي ځکه هو ته وی فنا فی الشیخ شه مطلب چې مخکې چې په لار باندې ځي کنه سالک جوړيږي نو اول به د خپل شیخ تصور کوي بیا به دا نرستو الله تعالی طرف شي په خبره باندې پوه شو دا ځان له یو نظام دی هغه باندې ځان بیا پوهه. نو دیم دلته د جنگ تشبیه ورکړي د دې فتات سره د یو پیغلی جنۍ سره. نو په اوله کې خدای جنۍ داسې ده چې دارچا وته زړه کیږي چې وته وګوري نو بس وي چې دا زماوي خبرې مولا خوان ورکړي او لیدلم کتلم ورله ولا خوان ورکړي او ور سره ملاوي دلم ولا خوان ورکړي. خدای دې نه ده خبر چې بل ورځ بدا بوډۍ او بیا به تکرکه کې او بیا به تختی. نو دې څه مطلب شو دې مطلب دا شو چې دا جنگ خو په اول کې چې الګ پلان کې جنگ دی نو هر سړی چې جنگ جوړ لکه زمونږ په دې علاقو کې په دې جنوبي علاقو کې سبازي علاقې دي نو هغه چې د ډول ډنګ واوري کنه نو که په مانزه ولاړی نمبر سره پیږي خبره باندې ته د لاس په نکله کوټړې کنه غره په موږ ولاړی نمبر شي دا وګي موګي به وای را بوې چې لکه ورس دغه پکار دی اتن پکار دی په خبره باندې پوښوي نو هغه ته بندول یعنی چې ډوډۍ ته ناشي نو ډوډۍ په سپریدي وردانګي الته نو دا چې د عربو چې جنتر نو په اول کې هوته ته وردانګي دي ته نو ګوري چې څنګه چلې د چا واده دی ډنګډون کمزې کړي هو وردانګي پکې خورستو بیا چې کله پته ولګي چې د دې نتایج شدي نو جنگ خو کورونه ورانه ولدي جنگ خو مطلب دا چې نه تو یو ولدي جنگ خو کلی ورانه ولدي جنگ خو غم دی مصیبت دی ځکه خو دا مصیبت نمونه دي کنه غوغا ورته وي خبر حرب ورته وي نار ورته وي ولي وي كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. نو دی وی چې اول کې خدای له مازه درکړي خورستو چې بیا وره نو بیا به وایي چې ورکهګه ستا په کتا کې هوړو سمازه نشته بالکل. نو جنگ ته وی आवाज دې ته مګوره چې په ابتدا کې د ډېر خخکاری دې ته وګوره چې انتها او نتیجه ډېره خراب ده په مطلب ورسېدي. نو دا د خل د دوه حالت سره چې یو حالت د ځوانۍ دی نو الته څنګه چلله او بل حالت د بوډایوال دی نو الته څنګه چلله. نو دې شعر کې دا وی الحرب اول ما تكون فتيه
وی جنگ په ابتدا کې دا شي لکه ځوان او پیغله تسعى بزینتها لكل جهولی چې دا رواني سره د خپل خاص نه د هر ناپوهه سړی په مخ کې هغه د دې خبر نه دی چې د دې خوې څنګه ده مظاهر خو ته ګوري نو کشش پکې ده خدای نه ګوري نه چې د دې د خوونه عادتونه سیرت د دې خبرې د دې جبا دا څنګه ده خو بخکاره چې وته ګوري نو هر سړی ورته څه کوي دغه غزینت نه متاثر کیږي و چې دا زماوي حتى اذا اشتعلت وشب زرامها نو یو وخت دا راشي اذا اشتعلت چې دا لمبشي دا جنگ شي لمبي شروع کی وشب زرامها او د دې غ لمبي بیا ځوان شي مطلب دا چې په قوت کې شي بیا جنگ د سه حد ورسیږي چې بیا خلک بندول نشي شروع کړه چې چا ده غلم بیا د بندول چل نه ورځي لکه دا یوکرين د جنگ شروع کول خو روسيانو کړی دي خو چاله ولا وس نه ورځي چې اوس بند څنګه کو یا د اسرائیل چې په حماس باندې کم جنگ شروع کړی دی اوس چلی نه ورځي چې څنګه جب بند کو هغه ته مسلسل نوې قیدیان نشي او دی حیران دي چې دا څنګه د عمر ورکوټه زیاده او دا اوس پورې موږ د خلک سره اول کې وی دا خو موږ په یو څو غنټو کې ختم کو یو څو غنټو کې بیا نه په یو څو ورځو کې به ختم کو نو دوه کاله خدای دی وشو او نورم قیدیان نشي نو ځکه وی چې شب ذرامها چې د دې غلمبي ځوان شي کنه نو ولت عجوزا غیر ذات حلیلی نو بیا د دینه هغه بوډۍ جوړ شي چې دا غي خاونم نه مطلب دا دی چې دومره ډیره بوډۍ چې خاونم د دې امزول او ته وای نو خاون ته مړی او دا بوډۍ دومره بوډۍ شوی چې بالکل اخري حد رسیدلی نو څنګه اخري حد رسیدلی وای شمتون دې ته وای چې د سر یختي ډیر سپینی او لک پکې توري نو ببر سری می او د سر اختیم سپین شوی او د سپین په ډیر زیات او د تور په ډیر کمی او ينکر لونها دا غیر رنگم خلیط خنخ کاری لکه رنگ مخی چی جوړ شوی مخی چی جوړ شوی خبره خلی قرشه پشوی غاخونه تی وتی ينکر لونها وتغیرت او ارسی بدل شوی سر نه د خپل پوره ټول رنگ دنګ بدلی او مکروهه الشم په بویولو کې پسړی بدل لګي یعنی بوی پسړی بدل لګي دا مطلب دا رہے چې دا محبوب بوی خو پسړی باندې خلګي کنه چې ځوانه خو پسړی باندې بوی نه خبره خلګي کنه لاړې په خلګي خلې په خلګي بوی په خلګي او چې دا شنو بیا مکروهه للشم دا مطلب دا رہے چې څنګه چې د عام خلکو د ترخونو نه بوی خيږي دا شت بوی د دې د خلې نه بیا خيږي نو سره خلولو اراده شوک نه کوي ير لري کوا او التقبيلي او د خلولو نه خلک انکار کوي نو یا خو هغه وجه خلکو د دې د خپلولو لپاره بس کول ډیر یالي زلي وکول او یا مطلب دا دی چې د جنگ ابتدا او د جنگ انتها نو د جنگ ابتدا خو ډیره خدا خو د جنگ انتها ډیره ناکاره ده دې ته موږ چې اوازي په دې اول کې خخکاری چې د کوم شړی ابتدا د کوم شی ابتدایي نو د غي انتهامي نو غي انتها ته ګوره د جنگونه خشه نه ده بدغه خبره شو ته به دا په کې د بخاری کې کومه قصه رااله خدا په کې نو عرب دي کنه وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول حضرت حذيفة رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند عمر من حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بمجلس کې نه سود هغه خلافت په زمانه کې اذ قال حضرت عمر رضي الله تعالى عنه فرمایل ايكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه پتا شو کې چاته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا یاد د فتنه مبارکه د فتنه مبارکه تاسو کې چاته د نبی علیہ السلام وینا یاد د چماته وی نو قال حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی چې فتنه الرجل فی اهله وماله وولده وجاره فتنه د یو سړی فی اهله په خپل بال بچ کې کله کله دا خزم د سړی د پاره فتنه شیخ سعدی وی کنه وی زنی بد در سرای مرد نکو هم در عالم است دوزخ او چې سړی خسړی او خزه ناکاري نو دا د پاره دوزخ دی او دا چې خزه خي او سړی ناکاري نو دا د خزه د پاره دوزخ دی مطلب دا دی چې دا چې سړی د پاره خو دوا کوي چې خدای دې دوزخ لبون نشي دنیا کې چې دا کم ژوند خراب دی نو دا ولا پورا دی دا کور دی نو چې کور دی او کور شي جهنم شي یا د سړی د پاره او یا د خزه د پاره او کله دواړه یو بل لپاره خراب یو یو بل نه د پاسې نو لا بیا پکې لا
نو فتنه الرجل فی اهله وماله کله مالم د سړي د پاره فتنه شي ډیر مالم د سړي د پاره فتنه شي کنه د دین نه واوړي په خبره باندې پوښوي بیا بچی څه کوي تاسو ډیر کسان بداسي لیدلی چې دا هغه بچی بیا دومره مشي نو بیا هغه مال او دولت ولا بیا څه شي وبال شي ولا نو په مسته کې بیا لاړم شي خرجي وجاره وولده او کله کله اولادم د شړې د پاره فتنه نه اولاد خو فتنه ده مال او اولاد فتنه خو دا قران ویلي دي کنه نو بچیم فتنه دي بچي فتنه دا چې بچي ستا احترام نه کوي ادب دې نه کوي قدر دې نه کوي خیال دې نه ساتي تا ټول عمر لوی کړي دي لوبولې دي دا هر مراد او دا هر حاجت دې پوره کړي دي په وګوري ګرځولې دي داغه د پاره تا آرام خپل قربان کړي او هغه ستاسو لپاره خپل آرام نه قرباني هغه وي زدا بابا اصله کې یاره سړی مازغې ډیر دي دا وي د پاخوانه زمانه خبرې کې اوس زمانہ بدل ده نو هغه د پلار تاړو د سره د پلار په نظر ګوري نو وجاره او کله کله سړی گاونډي خرابي په معمولی خبره باندې ماشوم وهي پوهشه په خبره باندې یا داسې کارونه کوي چې بل گاونډي ته نه تنګ شي چغیو باسي بل څه چل کوي ته به ودشي او هغه بردل شروع کی خسته د خور ستاره خو به ته پته چې په دې وخت ود کی او اسی په دیوالونو کې میخونه ټکوي لکه یار مخبل دیوال لږه کې میخ ټکو افتا به شکار خبره نه پوښي لار بڑا ته خراب کی چقړې به ته جوړ کی لار بڑا تسخا کی بل څه چل به وکړو دا خو نو دا قسمه فتنه چې راځي نو په دې خو ته تنګيږي نو يكفرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نو کستانه دا شي غلطي چرته وشي نو د دې کفاره دا چې مونږ کوا صدقه کوا امر بالمعروف کوا نهي عن المنکر کوا تا نه چرته څوک ازار شو سړیلم پکار دا چې هغه دا څه خونه دا کنه چې همیشه سړی خو خوې والده خو خزه بد خوې ده او دا شم نه دا چې همیشه خزه خو خوې والده خو سړی بد خوې ده خو سبا ورانه په یو کې سبا ورانه په بل کې چاته بخپل ورانه معلومي چاته به نه معلوم نو د دې یو کفاره ده کفاره دا نه چې صدقه ورکوا استغفار وایا امر بالمعروف کوا نهي عن المنکر کوا نو قال دا اصل کې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فکر بدلو لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو د فتنو خبره کوله چې زما سره تعلق ده د فتنه نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته دا وړي فتنه یاد کړې وې دا خو د مرغه خبره نه ده مطلب دا دی چې حضرت عمر خپکاونه چې امیر المؤمنین دی د په سر باندې ډېر لوی بوج دی د په دماغ ډېر لوی بوج دی او چې زه اوس په خبره باندې خپکم نو څه ضرورت ته خامخا دومره ډېر بوج دی په نو دا بوج زیاتول نه دی په کار نو دا خيار مرګري خي چې هغه خپل مرګري له زیات بوجونه نه ګوري او چې دا شي قمقل مرګري چې وته خپته چې د په دماغ بوجم دی او بیا په نور بوجونه مورچي او نورم چخي نو دا خو بیا خيار مرګري نشم بیا حاجی او مرګري دې ته تسویل نشي چې چپشه قال ليس عن هذا اسالك وې د دې ته پوښ نه کومه مطلب دا دی چې حذیفه ته مالک د ماشومان باندې د غلیرا غلېمه خو زه پویم په خبره ليس عن هذا اسالك دا ما ته پته ده د دې ته پوښ نه کوم ولكن عن التي لكن زه تپوس کوم د هغه فتنه تموج کموج البحر چې هغه چپی وي په شان د چپو د سمندر نو قال ليس عليك منها باس نو حضرت حذیفه وتوي ويستا تابانه د دې نس مشکل نشته ليس عليك منها باس هغه فتنه ستاسو سره تعلق نشته اما ستانه بعد راځي چرته ستا په زمانه کې دغه فتنه نه راځي ليس عليك منها باس داسې فتنه چې هغه چپی وي په شان د چپو د سمندر نو داسې فتنه چې دي نو تا د پاره په هغه نس مشکل نشته یا امیر المؤمنین تا ته په دې کې څه مشکل نشته تا نه بدارست ان بینک و بینها بابا مغلقا ستاو دغه فتنو په منځ کې یو دروازه ده چې هغه بند ده قال عمر نو حضرت عمر ورته وی چې یکسر الباب ام یفتح دا چې کومه دروازه زما او دغه فتنو په منځ کې بند ده نو دا ماتيږي کدا به پرانشته کیږي دا دروازه به لری کیږي او پرانشته کیږي نو قال بل يكسرون حضرت حذیفه وتوی نه دروازه خو به ماتيږي دروازه به سکیږي مات قال عمر نو حضرت عمر وی اذن لا يغلق ابدا بیا خو بر سره اډو چرته پوریم نشي بیا باندې بندم نشي خبره بیا به دروازه سن شي پوری باندې شي چرته
دا پښتو وایي دا خلک پښتو نه وایي کنه دروازه کولاو کا دروازه بند ها زمو یو دوست راغله او سند نو ماته وی ما ویل لکه ته خدل ډېر ورځې دې تیر کړې پښتو دې دکړه بیا او راځي مالا ما ویل لکه دروازه بند کړو او ما سپوشم دروازه بند کړو نو ما دا ما پښتو نه ویله ما ورګه پښتو وایم چې ته پوه شي ویزه ته وایا ما ور پوری کا मैं कुछ समझ आ गई भी एक लफ्ज भी समझ नहीं मैं अभी मैंने पश्तो बोली पश्तो खुदा दा वर पूरी का او ور لري کا او چې ته دروازه کولاو کا نو دا پښتو د خدای ته وګوردا شرمول مکو دروازه کولاو کا پښتو ده دروازه فارسی ده او کولاو اردو ده یو کا پکې پښتو شو نو دا څنګه پښتو ده تاسو پښتو اوس نه وای زه په کور کې خبرې کوم زه د وی چمچ کنه زم کا شو غراړه نو هغه مراره د ما بازار ودا څنګه جواب وای نو زم دې ته پښتو وای کنه پښتو زده کوي کنه زم بیا په زور پښتو وایم زم یا اردو وای بیا صحیح اردو وای یا انګریزي وای نو صحیح انګریزي یا عربي وای نو صحیح عربي وای چې پښتو وای بیا صحیح پښتو وای خاجي نو دا مونږ هم اوس دغه څه وایو ځکه چې بس خلک بیا دینه بغیر نه پويږي په پوره کې څوک نه پويږي پوره ورا پوره ودا څه ته پوره را پوره څه جی اذن لا یغلق دا ور بیا پوری نشي دا ور بیا پوری نشي ابدا همیشه قلت ما وی اجل قلنا لحذيفه اكان عمر خجي اذن لا يغلق ابدا قلت نو د حضرت حذيفه وی چې ما حضرت عمر ته وی چې کله دوی چې دا ور بیا چې همیشه د پاره بیا پوری نشي نو ما وی اجل او دا څه خدا نو قلنا لحذيفه د حذيفه رضی الله تعالی عنہ دا شاګرد وی شقیق وی مون حضرت حذيفه ته وی چې اکان عمر يعلم الباب حضرت عمر ته پته و چې دا دروازه څه شی ده چې دا وی چې دا بماتیږي او چې ماته شنو بیا به یو ځل پوری نشي چرته نو قال نعم هغه او ته پته و حضرت عمر ته پته و کما علما څنګه د دین دا ورته پته و چې ان دون غدن الليله چې د سبا نمخ کې شپشتا څنګه د سبا د شپې نه بغیر ناراضي شپه براشن بیا به سبا راځي نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته و چې هغه دروازه سوق ده او ماته دې مطلب څه دی یعنی دا ته معلومه و چې هغه دروازه زېما او زه به شهید کېږم دا ورته پته و خجي وذلك اني حدثته حديثا دا وتذکر پته و چې حضرت حذیفه وی ما حضرت عمر ته یو بیان کړی دی حدیث ليس بالاغالیت ما وته دوړې نه دی ویلي اغلوتا دوړې ته وی دوړه پیژنې کنه دوړه خبره من پوښي نو دا مختلف دوړې خلک وی کنه وی ما وته دوړې نه دی ویلي ما وته حدیث ویلې دی نو هغه په حدیث پوی ده کنه خجی ليس بالاغاليت دونې مې وته نه دی ویلي فهبنا اوس دا خبره شو فهبنا ان نساله من الباب نو موږ یریدو چې موږ دنه تاسو کو چې من الباب او دا شقیق وی حذیفه رضی الله تعالی عنہ تا د حذیفه دا شاګرد چې وی فهبنا نو موږ د حضرت حذیفه نه یریدو زموږ استاد نو موږ دا په مخ ډېر خبرې نه کولې یریدو به احترام بم کو یریدو معنا دا چې احترام بم کو نفهمنا ان نساله من الباب دا خو مونږ ته تاسو کو چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا تاسو کو چې حضرت عمر ته پته و چې دروازه کومه ده وی او اوس مونږ وی چې دا دروازه حضرت عمر ته خو پته و چې تا ته پته ده چې دا شوک ده دروازه نو مونږ د دې د یاره نام ته دا تاسو نه کړ احترام نام دا تاسو نه کړ فهمنا ان نساله من الباب فامرنا مسروقا نو مسروق ته حکم کو حکم معنا دا چې هغه خبره وکړه امر طلب ته وی دا غنم دا طلب کو شقیق وای چې زم شاګرد ما مسروق هم شاګرد د حضرت حذیفه خو مونږ ته یریدو نو مونږ به ته نه خبره نشو کولای ار سوال به ته نشو کولای او مسروق ور سره لګ آزادو یا غډر قابل یا دغه به خیال ډیر زیات ساته نو مونږ هغه ته وی چې تر د حضرت حذیفه نه تاسو کا چې دا دروازه سوق دی دا دروازې نه مراد سوق فامرنا مسروقا نو مونږ مسروق ته وی چې ته تاسو ګرځي حضرت حذیفه نه فساله ناغه تاسو کو فقال من الباب مسروق حضرت حذیفه ته وی چې من الباب دا دروازه سوق دی نو قال عمر او ته عمر دی کنه په خپل هغه ته پته و چې زېما او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو او هغه یو فارسی الک شهید کو چې هغه
خلق وی په دې کې د ایران د خلکو لاس والله تعالی عالم لاس په کې وو کنه وو په کې د کما هدا پورې په بهر حال دا سړی عمل او دا غي بیا د تفصيلات نو کاغه تفصيلات وي خو بیا خدا کتاب د کې بیا په حضرت عمر رضی الله عنه په تاریخ کې بیا ګوره حضرت عمر رضی الله عنه څنګه شهید شو. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابي موسى الاشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط. ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راوته ورځ الى حائط یو باغ تا من حوائط المدینه د مدینه په باغونو کې یو باغ ته لحاجت د خپل ذاتی ضرورت لپاره. وخرجت في اثره او زم په د پس نبی له سلام پس رستو لا وتما فلما دخل الحائط چکر نبی له صلوات والسلام د باغ ته ورننه وته نو جلست على بابه نظر دغه باغ په دروازه باندې کېناستم. الته په د باغ نه بچار چا پیر انګړ یا دیوال به چا پیرو انګړ خو پیژنې کړه شپول غونته کې چې داسې د خلپل ناو د سانګو مانګو ناو د غنو منو نه راشي شیطان کړی او یا دیوال نو دروازه وپکې نو جلست على بابه نو زي په دروازه کې ناستم وقلت په لکه مې وی چې لا اكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم نن بزد نبی له صلوات والسلام څوکیداری کومه په دروازه کې به ودرېږم او څوکیداری وکومه. ولم يأمرني او ما ته نبی له سلام وی نو چې زما څوکیداری کوا مطلب دا دی د نبی له سلام طریقه دا نه و چې په دروازه د مناسب دنه په دار دې د پاره وی چې رستو خلکو بیا حکمرانانو ځان له څوکیداران نیولې په دروازه کې څوک برا پرې دی او څوک بنرا پرې دی نو دی وی ما ته نبی له سلام نو ویلي خو ما د ځان داسې وکړو چې سبا داسې کوم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم نبی له صلوات والسلام لاړ وقضى حاجته خپل ضرورت پوره کړ وجلس على قف البير او الته یو کوی او یو چینوا نو په حجاز په دې علاقو کې چون کې چینی منی ډېر کمی دي نو ارده کې چې پای کې وبې نو هغه ته چینه وای نو بد داسې لګي وبې په یو ځای کې او خوا کې سره داسې ډړه غونته کې جوړه وا نو وچه ډړه غونته کې وا نو پاره نبی له صلوات والسلام کې ناستو وکشف عن ساقه او پندای اوچته کړي نو پندای د پیسې اوچته ول د سړو د پاره خو ناروا نه دي کنه خو زنګون پکې نخکاری زنګون نه نخکاری او نور د پندای راوچتي. نبی له سلام کې ناستو داسې په وبو کې لکه کله ګرمي کنه او سړی خور د لاړ شي سین ته لاړ شي په پندای راوچتي کې او په سین کې سو کې پاره کې دن نخپې پاره وبو کې دي چې یخ شي د یخوالي د حصول د پاره فدلهما في البير نبی له سلام غخبي ورسولان دکړي په دې کوی کې او په دې وبو کې کوی د سينو خو لکه وبوي پاره کې نبی له صلوات والسلام غخبي ورسولان دکړي دلا جی. فجاء ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ راغی یستاذن علیه اجازه غوښتله پیغمبر علیه السلام خاطر تلو په دې باندې پوښي نو ليدخل چې نبی له سلام خواله ورشي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او په دروازه کې خو ولاړ مغه ته پته و چې نبی له صلوات والسلام دغلت دن نه ده نو اجازه ته غوښته چې زه نبی له سلام خواله ورزم. فقلت ما ورته وی کما انت کن کما انت دلته لکې نه دلته لک صبر وکا زه ورزم د پیغمبر علیه السلام نه اجازه تله منواله ما نن فیصله کړې ده د نبی له صلوات والسلام سیمه چوکیدار به کما انت حتا استاذن لك داسې پدې ځای کما انت کن کما انت چې څنګه یې دلته پاتې حتا استاذن لك چې تعالی اجازه والم. فوقف ناغود ريدو فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام قال ورلم فقلت ما وتو يا نبي الله دخل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر یستاذن عليك ابو بکر التولار د په دروازه کې اجازه غواړي ستا خواله دراتلو. قال اذن له نبی علیہ السلام اجازه لورکا وبشره بالجنه او د جنت زیره مولا ورکا اجازه لورکا د ما خواله راځي او زیره ولا ورکا پیغمبر علیہ السلام وجه ته جنتی نو بس نور سواړي خجي فدخل حضرت ابو صدیق راغی فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیہ السلام خې طرف تراغه نو چې نبی علیہ السلام ته وکړه چې نبی علیہ السلام پندې راخاره کړی دی په وبو کې وردر نه کړی دی په وبو کې خپې خو دي نو فکشفان ساقه نو دم پندې سکه ښکارا کړی ودلهما في البير او دم پرې کوی کې او په وبو کې دا خپې ورکه خو دي څنګه پیغمبر علیہ السلام خو دی.
فجاء عمر نبي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغه فقلت نو ما ورتوي كما انت تندل تودريګه لك صبرك استاذن لك تعالی اجازه لم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل اذن له اجازه لورك وبشره بالجنه او دلم د جنت زیره ورکا فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم نو هغه شراغه د پیغمبر علیہ السلام ګس طرف ته کې ناشته ابو بکر خي طرف ته او د ګس طرف ته کې ناشته نو چې وی کتل نو دواړو پنده ښکارا کړی وي نو فکشفان ساقه نو دم پنده نه پنسیو چتکړي ودلهما فی البیر او خپې دواړه په کوی کې ورخته کړی په بو کې نو فمتلأ القف نو د دې کوی د غاړه هغه ډک ازه ډک شو بس یو پکې نبی له سلام ناسو خې طرف ته ابو بکر او بل طرف ته عمر بس زه ډک شو بیا پکې بل زه نو بل زه پکې بیا نو فدغه ذیک نو فلم يكن فيه مجلس فدغه ذیک د کیناستو زه نو ثم جاء عثمان بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی فقلت ما ورتبي كما انت صبرك دلتکین لګ حتى استاذن لك النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی رسول الله تعالی اجازه والم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی علیہ السلام راتوی اذن له اجازت ولا ورکا وبشره بالجنه معها بلاء يصيبه او دل زیره ورکا په جنت باندې سره دا مصیبت نه چې د تبرشيږي انور دوو کې دا ونوي او د تسوي وې د تبه یو مصیبت رشيږي او د جنت زیره ولا ورکا نو فدخل نو دراغه فلم يجد معهم مجلسا نو د نبی رسول الله په خوا کې د کې ناستو زینو په کوم طرف چې نبی رسول الله ناسو نو دغه غټه باندې یا په دغه غاړه باندې بل زینو نو فتحول نو بل طرف تراغه حتى جاء مقابلهم نو دي دلته ناسو او د دې ځای کې راغی نو دلته د کې ناستو زه نو د په دغه ځای کې ناستو خامخ کې ناست حتى جاء مقابلهم على شفة البير د دې کوی په دې غاړه باندې د دې ته مخامخ کې ناشته نو فکشف عن ساقه او دم د خپل پړندې نه د پیسې چتکړي ثم بد الله ما فی البیر او به په کوی کې ورز وړاندې کړي فجعلت اتمنى خلي نو ما وی چې ما ارمان دې چې ما یو ورور راغلی وی ابو برده رضی الله تعالی عنہ دی وی چې ما وی چې یاره وسغراله وغه د حضرت عثمان سره دلته کې ناشته نو رور دې ته وی خبره چې په خپل رور باندې څه پیرزو کیږي د جنت زیره شهر هغه ته پیغمبر علیه السلام وایي چې بشره بالجنه د جنت زیره ولا ورکنو خیر د مخامخ دی وته کینه پر جنت زیره خو به ته ملاو شي کړه وی ما وی چې کاش شهر اغله وادعو الله اياتيا او ما د الله نه دعا کولا چې نبی چې د ما ضرور راشي خو بس را نه غنو قال ابن المسيب سعيد ابن مسيب تجدد حديث نقل كنا غوي فتاولت ذلك قبورهم وې مار دې مطلب واغسته چې د دې قبرونه دي ما وی چې دا ګوره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چې جنت زیره ولا ورکا او دل ورکا نو دا نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا دواړه یو ځای دي ابو بکر او عمر او حضرت عثمان تعالی ته نه دی ملاو شوی نو کوم ځای دی هغه په جنت البقیع کې دی تاسو به قبر لیدلې کنه لکه وردن نه نه وځي هغه سره ته لاړ شین دی ګس طرف ته د ځان لغه قبر دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وانفرد عثمان اجتمعت ها هنا قبورهم اجتماعت ها هنا د دې درې وړو قبرونه یو ځای دي او وانفرد عثمان او عثمان څه دی هغه ځان لپروت دی او بلا او مصیبت چې ورته رسېدلې دي نو خو تعالی دلې دي او فتنه تموج كموج البحر دغه دی نو د دې غټه فتنه بل کما یو حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت ته چې دغه نه پس امت مسلمه په دوه حصو تقسیم شو اوسه پورې تقسیم دی وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة رضي الله تعالى عنه تشاوي ألا تكلم هذا دا د خلکو د انداز ته ګوره کنه الا تكلم هذا تر دې سړي سره خبرې نه کې یعنی خبرې وسره وکړه کنه د دې څه مطلب دی دا هغه زمانہ دا چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حکومت او د خلافت اخرنه زمانہ و د خلافت اخرنه زمانہ و په اخرنه زمانہ کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل اقربا او خپل خپلوانو ته لګ ترجیح ورکړي و او داغه سره یو تعویل هغه وی چې بس که مخکې شیخانو نه دي کړي ابو بکر او عمر نه دي کړي نو دا دغه حق او خپل حق سره پرې خو دی شي او زمام دا حق دی چې په خپل خپلوانو باندې اعتماد کوم نو بس زما په دې باندې اعتماد دی بهرحال دې خبرې بیا رستو نقصان کو ځکه چې دا بنو امیه چې کوم کنه دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د نرمه غلطه فایده غستا
او دا تفصيلات خو ډیر زیات دي. خدای یو دوه نقطې درته پکې وایم چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په شهادت کې په خپل د بني امیه ولاس دی. دا مروان او د یو حد پورې معاویه رضی الله عنه دا په دې خوشاله و چې حضرت عثمان شهید شي. ځکه چې مونږ ته بیا څنګه چې تاسو وایې کنه چې سړی شهید شي کنه لکه دا نن سبا په دې زمانه کې چې خلک وایي لکه وایي مونږ ته په دې ته نه پرېږدو سیاسي شهید شي چې سیاسي شهید شي نو بیا بس تا سره د خلکو همدردي زیات شي. نو د دې بنو امیه دا طریقه وا د خاص کر د مروانیان دا مروان چې بروازن شیطان مارته وی کنه شیطان سره د دې شیطان طریقه دا و چې د سوچ کو چې دا خلافت خود نبی صلی الله علیه وسلم نه پس ګوره د ابوبکر ته ملاو شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د بنو تیم قبیله نه دی. بیا دا غینه بعد حضرت عمر ته ملاو شو. حضرت عمر د بنو عدی قبیله نه دی. بیا دا غینه پد حضرت عثمان ته ملاو شو. حضرت عثمان د بنو امیه نه دی. نو دې معنا دا د حضرت عثمان نه پس بیا د بل قبیله ته ملاو شي. نو راځي چې یو داسې چلو کو چې دا خلافت همیشه د پاره په دی بنو امیه کې پاتې شي. نو دا همیشه د پاره په بنو امیه کې کله پاتې کیږي چې د حضرت عثمان شهید شي. چې شهید شي نو د شهادت کریډټ بمغه والو او موږ ټول عمر حکمرانان یو. په دې وجه باندې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په شهادت کې بنیادی کردار هم د دې بنو امیه دا شیطانت ټول د دیو دی په داسې حالات جوړول چې حضرت عثمان ته مشکلات پیدا کول. او حضرت عثمان رضی الله تعالی انتهایی حیاناکو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فرشتو لم دنه حیا ورزي دا دومره حیاناک دی. نو هغه د حیا د وجه نه چاته غږ نه کو او د ډېر نرمۍ د وجه نه چاته غږ نه کو. هغه برداشت کو په ځان باندې نرمي کوله. نو هغه ډېر نرمي چې کومه ده هغه د هغوی دپاره دا جوړ شو چې هغه د دې نرمۍ نه غلطه فایده واغسته او دا او بیا یې الټا چغې چغارې شروع کړې چې زموږ سړی وجلی دی او راځئ. نو بیا ورته پته وه چې خلک به حضرت علي ته ورپسې ورځي ځکه ورپسې خو دی چې دی ورځي. نو د مخکې نه دا سازش شروع کړی چې دی مونږ بیا پرېږدو خو نه حضرت علي خو مونږ بیا حکومت ته نه پرېږدو. بس دا د حضرت عثمان دا شهادت به کیش کو. او په دې کې بیا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه هم د خطا شو پکې. نو د هغې نه مې یو غلطي خو وشوه په خبره باندې پوه شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلي چې دا کار چې څوک کوي نو دا څوک وي چې هغه ته به زیو د حواب سپي به ورته غاپي او په داسې ببرمخي هغه باندې به سوري وخ باندې به سورئ. دا څوک ده په تاسو کې ایتکنا دا په تاسو کې څوک ده؟ نبی علیه السلام بیبیانې ټول راجمع کړې وي دا په تاسو کې به دا څوک چې دا په ببرمخي هغه وخ چې ولا اغستی او که نه هغې ته به دعبب وي. دعبب نو دعبب معنا دا چې دغه په مخ باندې یخته ډېر زیاتو ببرو وایي داسې په ببر وخ باندې به سورئ او د حواب سپي به ورته غاپي. دا په تاسو کې څوک ده؟ نو دا خو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم دغه بیا پکې خطا شو او حضرت طلحه او حضرت زبیر هم پکې لاړو خطا شو پکې. هغه خو بیا واپس شو به هر حال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلاف جنگ ونکړو. خدا بنیادی مې ته دومره ویل چې بیا ته تاریخ ګوري چې دا خبره ده په نظر کې چې دا ټول سازش د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د قتل او د نه په چې د خپل مرګ چې په خپل مرګ باندې مړ شي نو بس بیا خو خبره ختمه شو. بیا به موږ څه وایو چې یاره زموږ سړی تللی دی نو موږ له څه راکړې. خو بس چې په خپل مرګ باندې وفات شي نو بیا به بل سړی راځي او به حکومت کوي. نو موږ ته خو به څه دانا او څه شیخ به موږ ته په لاس سازش دپاره خو به څه بنیاد موږ له په لاس را نه شي که نه. بنیاد به موږ له په لاس هلې راځي چې دا سړی ووجلی شي. نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قاتلین حقیقت کې په خپل بظاهر خو هغه د مصر او د یو ځای بل ځای نه راغلي خلک دي، د عراق او د مصر نه راغلي خلک دي، بلوایان باغیان، لیکن سازش چا جوړ کړی دی؟ نو دا طریقه د بنیادی طور سازش بنو امیه جوړ کړی دی. په دې باندې پوه شئ په دې موجوده زمانه کې خلک دا وایي چې که د چا د مرګ د چا د یو خبرې مبارکه سازش وشي په یو معامله کې یو سازش وشي نو دا سازش کریډټ بیا ګوره چې کریډټ چا واغسته نو پته ولګي چې په دې سازش کې د حصہ وا لکه 9/11 شو نو 9/11 کریډټ چا واغسته؟ امریکای واغسته، يهوديانو واغسته. نو پته ولګي چې مسلمانانو کار نه و، دا يهوديانو کار. نو دا بنیادی خبره و. نو د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت نه فایده چا واغسته؟ نو بنو امیه ته واغسته، بنو امیه ته، معاویه ته واغسته، مروان ته واغسته. مطلب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک وسم دا بعض بدبخت ظالمان پروپاګاندا کوي وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حکومت قابل ځکه نه وو چې دغه د 15 کال حکومت وګڼه څه کارنامه وکړه. نو الله دې تباہ او برباد کړه، الله دې چاړه کړه لیونه شي. نو هغه چا پرې خېده خبره ته هغه چې آرام تفریح نه دی، هغه یو ورځ چرته کې په آرام حضرت علی تیر کړی د استاسو د لاسه.
او بیا پس پروپاګاندا کوي نه دا حضرت علي دا نه دا د حکومت لایق نه وي معاویه ټکو کړه څنګه حکومت خان بد بیا خو چې پس ورا خوازي نه بیا چې کوم سړی خ ظالم دی خو توره چلی او خډر خلک وجني ها او شو نه بل بیا د حکومت چلی بیا خو یزیدم خدای نو بیا خو دا ټول خدای نعوذ بالله من ذلک او زپته په قیامت کې لګي ته بیا دا دلیلونه الته په قیامت کې وایا خجی دا مطلب شو اوس په دې خبره ورسېږي کنه نو دی وی ها کوم ځای کې دی الا تکلم هذا قیل لاسامه حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ ته چاوي چې الا تکلم هذا تر دې سړي سره خبرې نه کې د دې مطلب دا چې دا کوم سړي وته ویل دي چې تر دې سړي سره خبرې نه کې دایم خپه دی حضرت عثمان نه دغه چې د انداز داسې دی د سره دغه سړي سره خبرې نه کې دا څوک انداز داسې وي خلیفہ ته څوک داسې انداز وي الا تکلم هذا دغه سړي سره خبرې ولې نه کې دغه سړی دی د خلیفہ د مسلمانانو نو دا انداز قال او اسامه ته څه کوي چې وته پته و چې اسامه رضی الله تعالی عنہ خو د پیغمبر علیه السلام محبوب دی نو هغه خبره کولای شي هر سړی خبره نشي کولای قال نو حضرت اسامه وتوی قد كلمته ما وتر خبره کړی دا خبره سوا نو خبره دا و چې وته وی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه ته وایا چې د خپلوان د خلکو په سټونو ډیر نسوري او د خپلوان او د مروان دی او د مروان دی ولید دی خاص کر او دلته کې په خلکو ویل دي ولید ابن عقبه چې کوم دی دا هغه سړی دی چې هغه وی چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا چې نبی له سلام زکات لګلې او بیا راغی خلک را پسراله مړ کول مې او نبی له سلام تیاری وکړه وغي وی چې تاسو سړی خپل تراغله نه دی خو مونږ ولید مونږ استقبال درالو غراو تختیدو نو بیا قران ورته چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا دا دغه سړی دی او دا ولید ابن عقبه په نور ډېر په شرابو کې د ملوث دی شراب مسکل دی او خلکو له مونږ کړي د سار د مونږ د سلور رکعات د دوه رکعاتو په ځای سلور رکعات کړي چې سلام درځول دی وای که خو هم چې نور مکمه په نشه کې وکړه نو دا ولید ابن عقبه شراب سکل او خلک په گواو او دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مور شریک رورو مور وزیز چې وته په پښتو کې تاسو ته وایي ها څه چې د مور یې او د پلار یې هغه څه وایي مور وزیز وته وایي نو مور وزیز لوري یعنی دا ولید ابن عقبه مور او د حضرت عثمان مور یو رضی الله تعالی عنہ نو وته وی چې د اسامه ته د دې سړي سره خبره وکړه سړی شرابي دی بد عمل دی او د حکومت کې لوی حدودي ورسره او لوی اختیارات دي نو د اختیارات والی د خلکو باندې خنه لګي صحابه ژوند دي د بدر صحابه ژوند دي د بیعت عقبه صحابه ژوند دي نو حضرت اسامه وی چې ما وسره خبره کړې ده خو د شپ پډاګه متند ویلې او غلې غونډه مې وته خبره کړې ده مطلب دا دی چې اولنې خبره چې تکین نو هغه شپ ځان لانداز کې وکړه زمونږ په وطن کې همیشه د پاره د بدی ولې غالب کیږي او چې حکمرانان غلط کارو کی نو بیا د اغینا اوړي ولنه زکه چې مخالف چې کوم فریقونه یې کنه هغه په ډولکې راوالي جلسه والو دا چلې کړي او دا چلې کړي او سمشه کني نو درلمو يرغل له په دې باندې پوښتنه ته غلې او ته جنټه او ته پلان کې او د ډاکوي الله دې وبخای आवाज په دې کار نه کې چې اره خبره ته چغلا او سپیکر لراوړي لارشا یو وفد سے جوړ کا ولا شو یا صدر سے وزیر اعظم سے تاسو د ملاقات دي اب ملاقات کې ته په طریقه باندې خبره وکړه ته بیا ګوره چې خلک باندې کنه مني زمون پر وطن کې چې څومره خرابې دي دغه خرابو یو غټ بنیاد دار خپ کولاو غونه واوره غټ بنیاد دار چې حکمران غلطي وکي نو ارسله چې دغه حکمران اصلاح کول وړي په جلسه کې اصلاح کوي نو په جلسه کې اصلاح مکو الله دې وبخا د دې مطلب دا دی چې ته اصلاح کول نه غواړې ستا مطلب دا دی چې د خټینګ شي لکه سړی ته تا د خپل کې کار کړی راکنه هغه وای نه مې کړی الکه یاره وای کړی مې دې سکه نو مطلب دا دی چې به دا سی وای کنه چې خلک شي پکې نو کله دې خلکو مطلب اصلاح وې نو د هر خبره حل چې دی هغه په جلسه کې نه بیانې دا د خلکو سیاسي مزاج بګړاو دی هر چا چې بګړاو کړی خو بګړاو دی وران دی خبره پوښي د حکمرانانو د اصلاح مختلفه طریقې دي نو ټول اولنې طریقه دا چې هغه وفد جوړ کا یوازې ورشه یو پوهه کسو ګورا او هغه ورولېګه ورته یو تاسو سره ملاقات کو ته د وطن باشندو وزیر اعظم صدر جرنیل او زه د وطن باشنده مو د جماعت او یا د پارټي او د ډلې یا شي ډلې اډوي نه
نو هغه د لاش راو ته ښکار خبره وکړه ته هغه په جلسه کې وشرمې نو هغه بیا وي بس ما او ستا خو بس ټیک ده نو بیا په لو بیا چې تکه نو هغه بیا جیل ته بوزي او بیا به در باندې پابندۍ لګي او بیا به داخلي او دا خبره ناړو اوړي نه ځکه تا خو شرم وکړه دا شرمول اخره نه حد ده یا ولنه ورځ ځل نه ده او زمون په وطن کې دا یا ولنه طریقه ده شروع د دینه کوي په خبره تاسو نه رسیدې ما په خیال نو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ وی قد کلمته وی ما سره خبره کړې ده ما دون ان افتح لك بابا د دینه کم چې زستا د پاره د شر یو دروازه کولاو کوم ته په دې ته مې چې حضرت اسامه به ورشي او د حضرت عثمان په دروازه کې ودرې دی او چې حضرت عثمان دا پلان کې کار دی ګوره غلط دی او کنه سمېږي نو ګوره درلم او د خپینه دی راکاګم او د حکومت دی ګوره د 2 ورځو دی دا څه خلک وایي کنه وای په جلسه کې چې څوک د دین اخیتي خبرې کوي نو به خلی ډری وینن دې کې سبا دی او دبدبه دی خرانګي ورانګي او یا وامي صدر ته په کوم زنګو زنګي نو چې ته ته دا درو مکه او د خپینه به راکاګم او جاز به پنچر کما او چرته به تختی او تا خو ځان لالته جزیره اغسته ده چې ته دا خبرې شروع کړې نو هغه بیا وایي زبانه بس پوهېږم چې ته به سر ترسه که زه به سر ترسم نو بیا خو انکو پښتو شو وای ما دا چالو نه کو وای زه ورلم غلې غونډه مې وته په وخت کې وی چې دا خلک د نه په دې خبره خپه دي بس دا خار مکو د ولید په مسله کې د نه داخله خپه دي په وخت کې مې وته وی او دا سم نه ده کړی چې جلسه مې جوړه کړې دا او چې مې والدي او دمکی مې ولا ور کړی دا او د خلکو د فتنې د پاره مې بنیاد جوړ کړی دا کار مې نه دی کړی جی ما دون ان افتح لك بابا د دینه کم چې زستا د پاره د فتنې دروازه کولاو کم او اكون اول من يفتحه او زبک اولنې سره شم چې د فتنې دروازه کولاو کی سوال به بیا خلک چې د دې بنیاد سامي خو دی نو دا کار زنه کوم پوښوي و ما انا بالذي اقول لرجل بیا ورپسې رستوي او زه هغه سړی نیمه چې زه یو سړی ته وایم بعد ان يكون اميرا علي يا على رجلين چې د 2 کسانو امیر حضرت عثمان خود لکونو کروڑونو خلکو امیر دی خو چې د 2 کسانو اميري نو هغه ته بمزه دا خبره نه کوم چې انت خير چې دا هغه بے ځای تعریف کوم ستاسو خیال جزال ته پټ ورغلې مونږ ما هغه سره چې چاپلوسي کړې ده ما مداهنت کړې ده ما دا هغه په غلطه خبره کې تعریف کړې ده نه دا کار مې نه دی کړی څنګه چې تاسو ته ویم چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر صفه خبره تاسو ته کوم دا صفه خبره مې هغه ته کړې ده التم مروب شوی نه ما چې د 2 حضرت عثمان خو د ټول امت امیر دی خو چې د 2 کسانو امیرین او هغه ته زدا شي خبره نه کوم چې دا غلطه خبره تم ویم چې انت خیر ته ټول نه خیر مړه ته ټول کارونه خدي تاسو ته ویم چې زه به ته دا شي خبره وکم او چې الته ورسم نو الته بیا ګوړی ماتوم او بیا به دا تعریفونه کوم دا سړی زنه په ما باندې دا اعتماد وکړه چې ما تاسو څنګه وی چې ما خبره کړې ده نو ما الته مقشه خبره کړې ده بعد ما سمعت او دا کار به زه وکم بعد ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه پس ما د نبی له سلام نه اوریدلی دي سمع اوریدلی دي چې یقول نبی له سلام فرمایل یجاء برجلین په قیامت کې به یو سړی راوستي شي فیطرح فی النار نو دوزخ ته به ورباچول شي فیطحن فیها نو دی به کې چقول کیږي کتحن الحمار برحاه څنګه چې دا خرخ پلا هغه جرند کې هغه دانه چقي په خر باندې به په خواجرند تاولې کنه نو څنګه چې خر تاویږي او داغه په نتیجه کې جرند ګرځي او دانه چقي دا شی به وسړی جهنم ته ورواچول شي او دا شی به وچقي په جهنم کې لکه څنګه چې دا خر تاویږي او دا جرند ګرځي او په دې باندې د دانه چقيږي دا شی به وچقي نعوذ بالله نو فيطيف به اهل النار نو دوزخیان به ولراشي راشاپیره بشيتي یعنی ولا براشي فيقولون وتبوي اي فلان کې تاخذ پیژنم الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تخو هغه سړی نه چې موږ ته بدوي چې داخه کوي او بد مکوي موږ ته بده خوي چې ښه کوي او بد مکوي د ناروا او نه بده موږ منی کولو نو فيقول ابو تو او کنه دا غیم کنه اني كنت امر بالمعروف ما خو بتاسو ته د نیکه خبره کوله ولا افعله بخپل به نیکی نه کوله تا ته به خوش اخلاقی کوه په خپل بد اخلاقم تا ته به حرام مخله په خپل حرام خورو تا ته به غلا مکوه په خپل غلو او انها عن المنکر وافعله او د ناروانه به متبندولې او په خپل به ناروا کول نو زکه دې زل العالم او هغه خلک ولې دوزخ تراله چې د بمنی کول خو هغه هم د منی کېده کنه
پوه شي په دې پښتو کنه نو دام فتنه تموج كموج البحر دا کنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا قسمه خبرې بیا داغه سجوړ شو سبب جوړ شو د شي داغه د قتل نو دا فتنه تموج كموج البحر شو فخبره پويږي کنه دا مار له داسې ماستر کی درکړه چې په دې پوه شي نو بیا رسو تاریخ دار چې ګوري نو استادین کې خبره پرته چې را مسله صدا باب دا بل باب دې د دې عنوان نه دی خو دې حدثنا عثمان به قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عفان الحسن عن ابي بكر قال لقد نفعني الله بكلمه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وی ما الله تعالی فائدہ راکړه په خبره باندې په یو خبره باندې ایام الجمل د جمل په زمانہ کې د جنگ جمل په زمانہ کې د اوخ په زمانہ کې نه د جنگ جمل په زمانہ کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په ببروخ باندې سپاروا او خواته دیر زره کسانو سو کسانو د حضرت علی په فوج کې شل زره او د حضرت عائشہ سره دیر زره کسانو او څوک څوک ور سره حضرت طلحه او د حضرت زبیر غوندې خلک ور سره وی مان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خبر ډیره فائدہ راکړه د جمل په زمانہ کې لما بلغ النبي صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر علیہ السلام ته ورسېدا ان فارسا چې فارسیان چې دي شیروه د پرویز ویو شیروه او هغه چې کله مړ شو نو خلکو دا لور چې کم ده بوران دا غینو بوران خلک وی دا شیرین چې کم و شیرینه چې وته وی فرهاد او شیرینه اصل کې په فارسی کې دا شیرین و شیرین شیر په وته وي نو شیرین معنی د په شانته خسته وا نو ځکه وته به شیرین وي ورنه خپل نومي بورانو نو دا بوران سکړه د ایران حکمران کړه نو نبی له صلوات والسلام ته د اطلاع را ورسېدا نو نبی له صلوات والسلام فرمایل ان فارس من لقوبنه کسرا د کسرا لوري حکمران کړه نو قال نو د نبی له سلام فرمایل لن يفلح قوم ولو امرهم امراه دا قوم بشرتم کامیاب نشي چې خپل اختیارات خزي تاواله کړه نو دا د خزي توهین نه دی چې دا زمونږ د جنات بخپشي چې به جوړو ته دا تاسو ته جنات ځکه ما چې جن پټو ته وای کنه نو دا جنات ځکه دي او جنات د جنې جمع ده نو پټیم دی جنات نو زو ځکه دا جنات دي نو جنات دې خپکیږي نه چې دا خو زمونږ توهین شو چې خزه دا توهین نه دی دا پښتانه بوج کم کو ستانه څه کم کو دا ډېر بوج دی چې دا ستاسو ذمہ داری به نو د اسلامی حکومت او د اسلامی خلافت دا قیام د چا ذمہ داری د سړو نو د قیامت پر ورځ من الله تعالی د پاکستان د خلکو نه تاسو کې چې تاسو د اقامت دین د پاره او د اسلامی حکومت د خلافت د پاره کوشش ولې نه وکړي ولې دې لمر او تانه به دمر تاسو نه کوي بس تانه ودا تاسو کې خپل بچی دي ساته د هغه تربيت کوا د خپل کور خیال ساته د خپل حیا خیال ساته منځونه او روزه او علم زده کوا خوش اخلاقی کوا او د خواخه او د انګور جګړې مجوړوا په دې باندې پوښی کنه دا بار جګړو نه ته بچي خدای دن نه کوم جګړه چې تا تر په غاړه کنه د خواخه او د انګور دا جګړه بد دې کې لګه گزاره کوته نو کنګور یې نم گزاره کوا چې خواخه شی بیا هم گزاره کوا دا څنګه چې انګوري نو ته چې خواخه ډیره غلطه ده او چې بیا خواخه شي بیا د انګور مې ډیره خراب ده دا شي کوي کنه په خبره پوه زمو سره یو حالت مرګه زما شاګردم د مشر سره ده نو هغه وی چې زمونږ په افسر خزوا نو وې زمام یو فایل د خط لور وړې ویل ته چې کینه استمنه وې د دې بل خزه مرګري رااله وې دواړو غب شروع وې بس مونږ بس مجبور و ناشو وې دا وته دغه بل خزه چې کومه ده د دینه تاسو کوي وته وې چې وایا کنه خوري لور دې شته کنه نشته لور دې واده کړی دا چې او واده کړی مې وې چې څنګه د خوش وې چې چپشه خواخه نه د بلا په بلا وخت نه لور او وې بیا دا لور دا خواخي وګدي قصې شروع کړي نو بس خو ختم شو چپټر وی بیا ته هغه بل تاسو کو چې زویل دی واده کړي کنه وی چې آو نو وی چې نګور د څنګه ده وی چې چپشه نګور نه ده بلا نو د دې د پاره د دین ګور بلا ده او د دې د لور د پاره د هغه خواخي بلا ده نو پته ولګي چې لکه بلان ګور د خواخي زچري ها تاسو سوای ګور بلا ده خواخي مولانا مودودی ته یو ګور خطر لګل دی یو خزي چې د دې خواخي په دې ګور باندې څه حق دی نو مولانا خو ډیر ذهین نو چې مولانا ذهین د مولانا ذهانت په مقابله کې خو د نور ذهینان د سیدل لکه خرایر په خبره پوښي نو مولانا ورته وی چې داسې چلو کا چې لک صبر وکړه چې تکله خواخ شي نو دا ختمه ته بیا راولېګا چې تکله خواخ شي نو بیا دا ختمه ته راولېګا چې د خواخ پنګور باندې څه حق دی تاسو په خبره پوه نه شوي نو بس بیا غلی شوی دن بیا به سویل چې تکله نګوري نو د خواخ پنګور حق نشته او چې تکله خواخ
نو بیا د خواخ ټول پنګور باندې ټول حقونه دي نو دا دوه تلې ولې ساتي په یو زمانہ کې شیرونه خو دی واورې ده کنه په ځوانۍ کې یو شانته او په بډایتوب کې بل شانته نو دا چې په ځوانۍ په څیر بډایتوب راځي کنه پوه نه شوې نو دا د جناتو د پاره په یو څه خبرې رااله لا يفلح قوم بالکل نشي کامیابې دغه خلک والله امرهم امراتن چې دومره اختیارات دا د خزو اختیارات دي نه دا د دوی کار نه دی دا بوج په دې ما چوا دا د دې سړو د پاره دی دا بوج دي د دې بوج نه معاف کړی دي چې بس تاسو شنف نازک نو تاسو بد دغه ګران کارونه تاسو مکوئ تاسو د آسان کارونه کوئ تاسو نه الله تعالی دې تاسو نه کوي خاجي ځکه خو حدیث کې راځي کنه چې ان المرأه اذا صلت خمسها خدای چې کله پنځه منځونه کوي وصامت شهرها د رمضان روزي نسی او اطاعت بالها او د خاون خبره مني او احسنت فرجها او د خپل حیا حفاظت کوي نو فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت نو جنت ته دروازې دي چې په کومه ځینو زیدي نو سړو د پاره د ششته جی نو دا خو ګوره تاسو د پاره اساني ده کنه اوس دلته مسله څه ده نو دلته مسله ده چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها قیادت او د فوجونو په لاس کې غشته ده نو حضرت ابوبکر وی چې حضرت عائشہ د موږ مور د مسلمانانو خدا د فوجونو د قیادت د پاره نه ده نو چې کله د فوجونو قیادت په لاس کې واغښت نو زه پوښم چې لا یفلح د دې د ډله نه کامیابیږي موږ ودا به شکست خوري نو زه په دې وجه لا نړم نو خبره خدای چې دل لا نړي نو حضرت علی له بتلې وی کنه اخو مې تابل ورزوی بس د نور ابوبکر رضی الله عنه سره نو خپه بشیرانه چې حضرت عائشہ سره نه مرګره کې دی کنه نو چا سره به مرګره شوی قران وایي کنه فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يا خو به روغه کړی وي چې روغه نه شو کولای نو ځل شو د حضرت علی په فوج کې شامل شکنه خاجي او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ول راوته وا نو دام د تلنده غونډه وېما حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان شهید کېدو نو د په مکه معظمه کې و یا رستم کې معظمه ته لاړه بهر حال چلته خبر شو نو د دې په ذهن کې داوا چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پس حضرت علی خلیفہ شلو ټیک دا د حضرت علی خلافت منم په دې کې څه مسله زه د خپل د خلافت داویداری نه کوم او نه داوی مچ بل سره داویدار دی په دې ځان پوي کې د معاویه او د عائشہ رضی الله تعالی عنہ په منځ کې فرق دی معاویه په خپل د خلافت داویدارو دی وی داویدار نو صرف د عثمان رضی الله عنه د وینې داویدار نو د خلافت نه بق څه شوی وي د بردار شوی به کنه یو عام سړی په شانته به او د حضرت عثمان د وینې او داغه د بدل داغه د خون بها او د قصاص داوا د دې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره تعلق او د حضرت معاویه رضی الله عنه سره تعلق ولې د حضرت عثمان د زامن نو تاسو په خبره نه پوهیږئ یا لکه چې چا پلار مرشي او زامن موجود یو لوی به سړی نو عدالت کې به مقدمه څوک دایر کوي او داوا به څوک کوي خو زامن به کوي کنه رور به کوي زوی به کوي نو زامن موجود دي نو رور کوم بیا ورپسې رستو دی چې پلار مرشي نو میرار به روسته ملاوي که زوی ته ملاويږي نږدې ورته زوی راګر وره زوی وته نږدې دی نو چې زامن د حضرت عثمان رضی الله عنه موجود دي نو هغه به د خپل پلار د قتل داوا په عدالت کې دایر کوي کنه حضرت معاویه او حضرت عائشہ به دایر کوي دا غلطه خبره ده په دې کې څه سوال دی تر اخره پورې او دا غیبه یو طریقې کنه دا څنګه نه کنه چې ته هم داوا کې او هم ولا چلخه امیر المؤمنین ته چې شابه جلسه بکې او یا به شابه بدل والا کني نو بس درلم نرمال او کني زه نه منم دا طریقه دا چې الته یو نظام دی او عدالت دی د ابوبکر رضی الله عنه حکومت تیر شوی د حضرت عمر رضی الله عنه حکومت تیر شوی دی الته ډیر مړی ډیر مرګونه ډیر داوی ډیر تاوی ماوی ډیر دا کسی شوی دی مسلې فیصله دار چې څوک متاثر دی نو هغه بلار شي په عدالت کې باندې دی بتلی وی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وا حضرت معاویه نبی ابو عدالت ویلې چې خان ته خو دغه نه ده ته خو د متاثر فریق نه خبره باندې پونه شوی سنه متاثر فریق نه استار دي داوی سره څه کار دي متاثر فریق راواله ته څنګه متاثر شوی یار معاویه ته څنګه متاثر شوی حضرت عثمان د قتل نه او یا حضرت عائشہ رضی الله عنها استار دي سره تعلق دي چې سړی شهید شوی دی چې د چا پلار وجلې شوی دی نو دا زامن براشي د حضرت علی په عدالت کې با مقدمه دایره کی بیا په پای باندې مقدمه وچلیږي هغه په څه کسانو داوا وکي داوا به د حکومت کوي داوا به دی کوي تاسو چې اف ای آر درج کوي نو داوا پای کې څوک کوي هم مدعي چې ورشي چې اف ای آر څوک درج کوي د ما سړی وجلې شوی دی چا وجلې دی وای فلان کی وجلې نه پاغه باندې داوا وکي نو د حضرت عثمان رضی الله عنه بچي براشي
ابل حضرت علی رضی الله تعالی په عدالت کې مقدمه دایره کی بیا به دعوه وکي بیا به مدعیان مدعی راوغښتي شي بیا به جواب دعوه او بیا په اخی باندې فیصله چې څنګه نور فیصله کیږي بیا به دا فیصله وشي بیا به سره قصاص ملام شي طریقه دا خو طریقه نه ده کنه چې هغه کې په شام کې ناس دی وې بدل علم او بدل والا کني نو درلم او یا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وې چې بدل والا کني نو دا په درلم نو دا خو طریقه نه ده نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رااله او د حضرت عثمان رضی الله عنه یو گورنر او هغه ول 4000 روپے ورکړي وخي مولا واغستو ډېر ارس بالا به تر سامان مامان او به سره خلک مر سره کړلو یو بل حضرت طلحه او حضرت زبیر مر سره شو او لاړ بصری ته او به بس مونږ د حضرت عثمان رضی الله عنه د بدل سيو داویدار حضرت علی رضی الله عنه ډېر په یول را په یول خو بدغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره صرف شل زره کسانو او جلال الله حضرت طلحه او زبیر ته چې وکړه نو ته دل تراشید واړه وې زبیر تا ته پته نشته چې نبی له صلوات والسلام ته یو ځل ویلو چې ستاره د حضرت علی سره مینه ده تاوي او نو بیا ته نبی له سلام به چې یو ځل بتنه حق رد په خلاف را پاسي ته یاد وي او ماته یاد دي بس حضرت زبیر هم پوښو او طلحه هم پوښو بعد دغه جنگ نه واپس شو پکار چې واپس شي نه د حضرت علی سره ودرېدلی وي خو بهر حال دا خو دواړه جنتیان دي نو سړی سویل شي حضرت طلحه پاشرو مبشرو کړي حضرت زبیر پاشرو مبشرو کړي وایي چې په خبره نو هغه کې به تاسو وي بس الله تعالی فیصله دي نو هغه حضرت زبیر واپس شوی زه هډو د جنگونو نظم نو په لار کې په دې باندې پوښي یو وادي دا پاره وادي کې چرته چا او تسوک ناسو او خلک هم دغه مروان ورته سړی کې نه ولو او د حضرت طلحه د مروان مړکو شهید ک او د حضرت زبیر هم د شهید هم دی باندې چې زموږ حکار خراب شو زموږ خراب شو بیا جګړه شروع شو په جګړه چې شروع شو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کسان خو لګو د حضرت عائشہ سره ډیرو او هغه په پوخ باندې ولاړو او هدایت به ورکول چې داسې حمله وکي او داسې حمله وکي بهر حال جنگ چې وشو نو 15 زره پورې خلک را روایتونه یادې 15 زره کسان پکې د دواړو طرف نه لاړو خبره پوښي زیات خلک پکې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها طرف نه تللی دي او کم پکې د حضرت علی طرف نه تللی دي او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها راوستا خپ احترام خپ ادب خپل مرګري ور سره کړو ودا به مدینه منوره ته ورسول خبره پوښي نو دا صورت حال د دین بنیاد کې خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حکومت د کمزوري په خبره پوښي نو بیا تر اخره پورې او بیا حضرت معاویه ورسې پسې بیا په جنگ صفین کې جنگونه بل اخر شهید شو او دې پسې وی یاره وې سم کار نه شو کولای وې دا نعوذ بالله نالایق او نا اهل نو نالایق به ته او ستا پلار او نیکه به نالایق حضرت علی نالایق نه خو چا پرې خنه ده او چې چا پرې خیره ده نو ته وسم په دې خوشاله چې خلک نه ده پرې خیره ته وسم د بنو امیه او مرګري نو زه ګورم په قیامت کې چې څنګه چل کیږي نو باقي خبره خو د قیامت ولو امرهم امراه وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين قال حدثنا ابو مريم عبد الله بن زياد الاسدي قال لما سارت طلحه وزبير وعائشه الى البصره کله چې روان شو حضرت طلحه او زبیر او عائشه بصری ته روان شو دغه چې به توس کې شو کړه بصری ته لاړو چې التبا جنگ او مطالبه وکړو بس خلق راجمه کول نو بعث علی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولېګو عمار ابن یاسر او حسن ابن علی حسن خپل زوی او عمار مرګره دی رضی الله عنهم دا ولېګو فقدم علينا الكوفه نديد من خال کوفه تراله په دې باندې پوښی کنا دا عبد الله ابن زیاد اسدی وی دا حضرت عمار او حضرت حسن ابن علی فقدم علينا الكوفه کوفه ته من خال راله فصعد المنبر ندوال منبر توخته حضرت حسن مخته او حضرت عمار نو منبر کې خډوره پړوي دي نو په بره پړوي باندې حضرت حسن کې ناشته ځکه چې هغه حضرت حسن دی نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه یو مقام ورکړل نو اوچت کې ناشته او دا حضرت عمار دلان دي فصائد المنبر وكان الحسن بن علي فوق المنبر حضرت حسن ابن علي منبر د پاس او في اعلاه په اوچت پړوي باندې وقام عمار اسفل من الحسن او حضرت عمار ودرې د حضرت حسن لاندې پړوي باندې فاجتمعنا عليه نطول خلق ورته مراجمه شو فسمعت عمارا نو ما د حضرت عمار نو اورید یقول شوی
ان عائشه قد سارت الى البصره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بصره تراغله د عمرګری وسره د ډیر زره کسان والله ذما دی په الله قسمی انها لزوجه نبیکم صلی الله علیه وسلم دا تاسو د پیغمبر بیبی دا ولستا د پیغمبر نه ده دا چې کله وای کنه نن ته په دې زمانہ کې چاته وای چې تا پیغمبر د سیبر دی چې وګوره دې نه مني دا مونږ پیغمبر وته وای نو هغه وته وای کنه حضرت عمار تاسو پیغمبر نو د حضرت عمار پیغمبر نو څه دا طریقه ده دا څه خبره ده چې سړی وته وای چې ته پیغمبر وای او دا خبره نو ځکه برته وای چې ستا پیغمبر چې کله ته دا پیغمبر خبره نه منې نو ته وته ستا پیغمبر ویل دي نو ته څنګه پیغمبر نه منې خبره خو کړې ده او ستا پیغمبر دی ته زه خو منم ما خو پیغمبر دی او دغه خبره منم خو ستا پیغمبر مې ته ځکه وی چې ستا پیغمبر دی او ته خبره نه منې دې د پاره وته ستا پیغمبر انها لزوجه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره دا حضرت عائشه ستاسو د پیغمبر بیبی د په دنیا کې مو په آخرت کې هم څنګه رافضیان وای چې دا د پیغمبر بیبي خو چې د حضرت علی خلاف را پاسې ده نو دا د پیغمبر د بیبي توب نه وته نو دا خبره غلطه ده په دې غلطه باندې دا د پیغمبر د بیبي توب نه وته نه ده انها هغه وای د حضرت علی مرګره حضرت عمار وای په دنیا کې بیبي دا او په آخرت کې به می انها لزوجه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره بالدنيا وباخرت کې ولكن الله ابتلاكم لكن الله تعالی تاسو ازمي ليعلم چې پته ولګي چې اياه تطيعون ام هي تاسو د حضرت علي خبره منه کې د حضرت عائشہ خبره منه بد دې کې تاسو امتحان دی نو بس الله تعالی په دې امتحان کې غیر کړي نو موږ خود حضرت علي مرګري جی دا مطلب شو قال حدثنا ابو نعيم عن ابن غنية عن ابن غنية عن الحكم عن ابي وائل قام عمار على منبر الكوفة حضرت عمار الكوفي په منبر پاسه دو فذكر عائشة نو د حضرت عائشہ ذکر وکړو ذکر مسیرها او دای وی چې هغه روانه شوه د بصری ته وقال بي انها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره دا د پیغمبر علیه السلام بیبي د په دنیا او په آخرت کې د دې غلطۍ په وجه باندې دا د بیبي توب نه وته نه ده بهم هغه مقام دی د مسلمانانو موردا ولکنها مما ابتلیتم لیکن په دې باندې تاسو ازمیخ کیږي او به قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت ابا وائل يقول دخل ابو موسى وابو مسعود على عمار ابو موسى اشعری رضی الله تعالی عنہ ابو مسعود انصاری د حضرت عمار قال رالو حيث بعثه علي حضرت علي د حضرت عمار را لګل الى اهل الكوفه کوفی والتا یستنفرهم وتوی چې راوزه د حضرت عائشہ خلاف جنگ لراوزه اگر هغه د جنگ کوي نو تاسو هم جنگ لراوزه ولا ابا داشو یستنفرهم فقال نو دی ابو موسی او ابو مسعود دی حضرت عمار توی ما رأيناك اتيت امرا اكره عندنا من اسرائك في هذا الامر منذ اسلمت ابو موسی او ابو مسعود دوالو چاته وی حضرت عمار تا سیوتوی ما رأيناك اتيت امرا مونږ نه دی لیدلې تعالی را چې تا یو کار کړی اکرها چې ډیر ناکارای عندنا زمونږ په نسبانه د سنا من اسراعک د دینه چې ته کوم جلدبازی کې فی هذا الامر په دې کار کې د حضرت علی په دې مرګرتیا کې منذ اسلام تر کوم وخت چې تا اسلام راوړې یاره چې ته مسلمان شوی او کلمه دی ویلې ده نو ستا په کارونو کې مونږ ته یو کارم دومره بد نه دی ښکارا شوی لکه دا چې راته بد ښکارا شو چې بے سوچ ورلې او د حضرت علی په فوج کې داخل شو داغه د پاره لګیای کار کې دا وته چاوي ابو موسی او دی ابو مسعود خجی فقال عمار حضرت عمار مل ترکی به ترکی جواب ورکو دو به دو جواب ولا ورکو ورته وی ما رأيت منكما استاسو د دوړو نه مم نه دی لیدلې منذ اسلمتما د کوم وخت نه چې تاسو کلمه ویلې ده امرن یو دا شکار اکره چې ډیر ناکار او بدی مکروه عندي ذما پنز من ابطائكما عن هذا الامر د سستۍ تاسو نه په دې معاملې کې یاره تاسو چې کلمه ویلې ده کنه نو تاسو یو کارم په ما دونه بد نه دی لګېدلې لکه دا چې را باندې بد لګي چې د حضرت علی په مرګرتیا کې سس پس کېږي او خاله نه ورده نو وته دا وی او دا وته دا په خبره پوه شئ تاسو
بیا وی وکساهما حلتن حلتن پدې کې اوس دا پته لري چې چا چاله جوړې ورکړي په دې رستو حدیث کې بیا پته ولګي د جمعې ورځ وا او حضرت عمار د جنگ جامې غوستې وي اول ته د جمعې ورځ وا نو دا ابو مسعود انصاری چې و دا ډېر مالدارو نو دی ولګي نو حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ له جوړه جامې ورکړې وې دا جامې د بدل کړه جمعې ورځ دا چې خمددارو جامو کې جمعه تلار شي نو چې خواته یو کدل چې ابو موسی اشعریم دی نو بیا به زه خو یو جوړه بدل ورکړم نو زلم پکې یو جوړه ورکړې د جامې واوند دی چې مان سره شو مناظره هم وکړه او یو بل غریوان ته لاس باندې چول خو خبر هغه وکړه خبره ده وکړه او جواب ونکړ بس خبره په خبره خلاص شو نو دومره صحابه وکنه دومره حلوی خلق او معمولی خلق خو نه وکنه خاجي دا عظیم انسانا وکساهما حلتا حلتا او ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ عمار او ابو موسی لسور کړه یو جوړه ولا ورکړه ثم راحوا الى المسجد بجمعه تلاړ د جمعې ورځ وبي قال حدثنا عبدان وعن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار درې وړ سره زنا شوما فقال ابو مسعود ما من اصحابك احد ستا په مرګورو کې یو تنم د سنشتا ابو مسعود چاته وای حضرت عمار ته وای ستا په مرګورو کې یو کنده سنشتا الا لو شئت لقلت فيه مگر که چرته زو واړه منو دا خبره تبد بیان ستا د مرګري ټول ز پیژنم لکه سړی وای مړه ز ټول پیژنم دا سړی راته خپته د تاریخ راته معلوم دی غیرک لقلت فيه نو ما به کې خبرې کوي غیرک استانه یا استانه علاوه دا نور دي کنه دا ټول ز سم پیژنم دا د سره د کار خلق نه دي حالان کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په فوج کې په دغه وخت کې سلور سو صحابه کرام هغه چې کوم په بیعت الرضوان کې شاملو پس کې شاملو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی مقابله چې وا نو د حضرت علی په فوج کې څونه کسان سلور سو کسان پکې هغه چې هغه سو د بیعت الرضوان د شجرې لاندې چې بیعت کړي او کسان پکې وما رايت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم اعجب عندي او ما نه دي لستانه او شی چې د کوم محنت پیغمبر علیه السلام مرګرتیا کړي د ډېر عیب جاری د ما په نسبانه من استثراء في هذا الامر چې ته به سوچ په دې خبره کې ورمنډه کړه بس ورله د حضرت علی په پوج کې د شامل شي سوچ دې نه دی کړي فقال عمار ورته يا ابو مسعود وما رايت منك ولا من صاحبك هذا شيئا او ما من دې دلستان او ستاره دې مرګري ابو موسی اشعری نه یو شی منذ صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم د کوم مخرج تاسو د پیغمبر علیه السلام سره مرګرتیا کړی دا اعجب عندي من ابتائكما في هذا الامر چې ډېر د عیب خبره د دې خبر نه چې تاسو په دې خبره کې سستی کوله چې د حضرت علی مرګرتیا نه کوي فقال ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ وکانه موسرا او ډېر مالدار یا غلام خپل نوکر ته وی یا لك هات حلتين دو جوړي جامې راوړه فاعطى احداهما ابو موسی نو یو ابو موسی لورکړه او الاخرى عمار نو بل عمار لورکړه وقال روحا او ورته دواړه لاړ شي فيه پدې کې الجمعه لاړ شي د جمعې منځو کې پوه شوي پدې پښتو کنه واخر دعوانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم.